حدیث کے راضی چھ سوک پما یوزل درود وی لس با اللہ درودون وی لس با اللہ پاک گناہ و رجائی لس با اللہ دلا مرتبیو چیتے کے دیرش فیدے درتا ملاوی یوزل چھ اللہم صلی ہوئے اللہ فرمائی ان اللہ و ملائکتہو اللہ پخپل او دا اللہ فرشتے یسولون علی النبی پہ پیغمبر مبارک درود لولی اے دا ایمان خاوندانو تاسم پہ درود و سلامو آئے ورزمون علماء دلتا لکی ان اللہ انوی دا تحقیق دا پارا رازی بے شک یقینی خبر دا شک پکی نشتا اللہ و دا اللہ فرشتے درود وی درود ستا وی درود خود سوال تا وی نو اللہ دا چانا سوال کئی درود خودی دا چی منگ دا رحمت سوال کئی چی اللہ پا پیغمبر رحمت نازل کئی نو دا فرشتیم دا رحمت سوال کئی زم کم نو اللہ دا چانا سوال کئی نا 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 دلتا کے نسبت چی اللہ توشو نزول دا رحمت خاصہ مراد دے چی اللہ پا حضور پاک خاص رحمت نازلی کہ دا رحمت پا بلچانا نازلے امام بخاری وی یبرکون لفظ سرا او دا ابن عباس نا نقل کئی بعض نور معنیم کئی وی دا یو مشترک لفظ دے نو پا یو وقت کے دلیر معنی نشے غشتی یو مالے او دا نور بداغی افرادی طالبان پی پوئی گے او زبت تخوا غی تاسو نپوئی گے پاکسو نو زبت سوئیم دا اللہ درود سے دی خاص رحمت اللہ پر رسول اللہ مبارک خاص رحمت یو خاص مہربانی یو خاص کرم نازلی کی دا پا بلچانا نازلی او دا اللہ فرشتے سوال کئی کہ یا اللہ رسول اللہ مبارک تا بہتری ورکے یا اللہ مقام محمود والا ورکے اور فرشتے والا سوال کئی او یسولون دا طالبان وی دا مضاری سیغہ دا وی دے کے سشے دے دا کے دا دے کے حال و استقبال و دا ٹول پکے رازی نوی دا ہر نوے ہر ظل نوے درود شریف و دا رحمتون سوالون کئی او اے مسلمانانو وی تاسم پی درود وائے زمان درود سری اللہم صلی علی محمد اغیدہ مانا دا کہ خدای خپل خاص برکت پی نازل کا یا اللہ خپل رحمت پی نازل کا دا تاسم وائے اللہ و رسول اندازہ وصول لگاوے لاند عالم سفلی دے لاند عالم لاندے اسمانونو کے علوی عالم دے اسمانونو نا پورتا وم اسمان لوح محفوظ نا پورتا بیا عالم امر دے لاند عالم خلق دے عالم خلق بیا سوک درے قسم کئی صوفیان پینزہ قسم جوڑائی او عام خلق دو قسم جوڑائی یو اسمانی مخلوق یو دا اسمان نا لاند مخلوق دا بے دو قسم کم یو اسمانی مخلوق او اسمانونو کے او یو دا اسمان نا لاند پا فضا کے او پا زمکو کے مخلوق دام پا پیغمبر درود وی ہاں اسمانونو لاندم درود روان دے اسمانونو کم درود روان دے او بیا بر عالم امر دا اللہ پاک عرش اللہم درود وی اغازے کم درود وی لکے گی چھ التا جبریل و فرشتے بیا نشید لے دا اللہ پاک چھ کم لاند مخلوقات تے اسمانون ازمکے والا ام درود وی اللہ پاک فلا فرمائی او چھ کل کم پورتا دی اللہ وی آئے ہائی نو چھ اللہ وی اللہ دا زمانے نا مبرہ دے اللہ دا مکان نا مبرہ دے اغا عالم بورتا منگا وایو دا اللہ فرشتے بر یعنی ٹول دا اللہ چھ سمر کائنات و مخلوق تی حتی خالق بالذات دا اللہ پاک ذات ہم پر رسول اللہ مبارک درود ہوئی زمارونو دا دا چاہ دا پارا دا خبرنا دا شوی او منگ تا اعلان کئی اے دا ایمان خاوندانو بیا منگ تا سمر خکولی لفظ ہوئی ایا ایوہ الناس نوئی یا بنی آدم نوئی یا ایوہ الذین آمنو پا خدای چے دا اللہ دیر دا منی لفظ دے دا محبت لفظ دے یا ایوہ الذین آمنو سا اے خلقا کہ تاسو زمان نلے ما پا ما ایمان دے
زمو لیدل نمیم او ما منه زمو لیدل نمیم او زما صفتون منه زمو لیدل نیم زما خبر منه زما جنتون زما دوزخون زما خبر منه او ستاسو عقلم وطن رسی زم لیدلم نیم نا لیدلم منه اے د ایمان خاوندانو صلو علیه تاسم پی درود وای اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد او چکل ورمخامخ شے یا روزے مبارک دلال شے نبی سلم سلام ورباندے ہوا ہے دا سمر دا پیغمبر لول مقام خدای پاک دا دینا منتبہ خی چل عالم علوی و سفلی طول ورباندے درود ہوئی اللہ دا اللہ مخلوق طول ورباندے درود ہوئی زمان و مکان او چه کم زمان و مکان ندی التم پی درود وی لکے گی دا دیر روی فضیلت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیر مین دا اللہ دا حضور پاک مبارک سرا درونو درود شریف کے دیر روی فیدہ دا دیر روی فیدہ دا منگتے فیدہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اس وقت پما درود ہوئی یو ذل یو فرشتہ رالا او حضور پاک لے بشارت ورکو زیرے والا ورکو بے مبارک دشا یو نوے توفہ دا اللہ نمی دل روڑی دا وی اغسدی وی اللہ فرمائی شدتا ہوا کہ سوک پتا یو زل درود اوئی زبا لس زل پا دا درود ویما دا اللہ درود خما درتا ہوئی دا اللہ رحمتو ندی لس زل درود بل حدیث کے رازی کہ سوک پا ما یو زل درود اوئی لس با اللہ درودو نوئی لس با اللہ پاک گناہ و رجائی لس با اللہ دلا مرتبیو چیتے کے دیرش فیدے درتا ملاوی یو دل چے اللہم صلی ہوئے یو بل حدیث کے رازی رسول اللہ حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرمائی دا ترمیزی او دا نورو کتابون و حدیث تے خاص سنن اٹھولو کشتا رسول اللہ مبارک نے تپوسو کہ اللہ رسولہ زو خدا خداینا سوال کوما نو تالا یا یو مجلس کے ناستیم درس کوما یا ذکر کوم یا بلسو کوما پا دی مجلس کے زو سمر درود تالا ہوئے سمر ٹیم ستا پا درود تیر کم او سمر پا نورو سیزنو تیر کم وی ستا خواہ دا چا سمر کے وی خد دریم ایسا ٹیم بزو ستا پا درود تیروم باقی با پا نورو سیزنو وی فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ کہ دا دریم ایسینا دے زیاد کے بیادلق وردا وی خان نیم وقت بزو ستا پا درود تیروما او باقی با پا نورو سیزنو تیروم وی دیر خدا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ کہ دینا دے خبر زیاد تکلا بیادلق وردا وی خسے با دوئی سے ٹیم با ستا درود لور کوم یوی سبب بلشی لور کوما وی دیر خدا خفا ان زدت فہو خیر لکا کہ دینا دے زیاد کا بیاد اللہ بہتر دے بس وی دا اللہ رسول ٹول ٹیم بستا پا درود لگو بل باڑو سویمنا ٹول ٹیم دعاب نکوم دا خداینا سوالم نکوما پا دا مجلس کے ٹول بس ٹیم بستا درود لور کوم آئے ہائی ایزن تکفا ہمکا بس اس خبر نشتا ستا چے سمر غمون دی ٹول با ختم شی خلقو جے مجلس کے ناسی دا اللہ نا سوال کئی ستا چے سمر غمون دی ٹول با ختم شی او چے ستا سمر حاجات دی ٹول با پورے شی دین سا معلوم اشوا فیو مجلس کے ناسی ہوتے ہوئے درود اللہم صل ذکر دا خدای پا کی گوھر راگے دا بنوے چے دا خدای دا نم ذکر راگے چیتے ہوئے اللہم صلی اللہم دا خدای ذکر راگے وصل اللہ دا اللہ نم پاک راگے درود سر دا خدای نم لازم ملزم دے دا پاک رازی نو دا اللہ نم مراغے و درود شریف مراغے نو پا مجلس کے چے داوے نو یو فیدے دادا چے لس رحمتون اللہ نازلی بلا فیدے سرا لس خاص برکتون نازلی بلا فیدے صدا لس درجے لوچتی بلا فیدے صدا لس گناہون خدای ختمی بلا فیدے سرا غمون خدای ختمی یو سالے پر ٹینشن کے دے پریشانے کے دے اللہ کا بس درود شریف ڈیروائیں حاجتون پہ خدای پورا کئی یو صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اخواہ کی جماعت کے ناس دے دعا کئی
د دعا نه مخکې د الله حمد ووایي، د حمد نه پسې په پیغمبر مبارک درود شریف ووایي. حضور پاک ول آواز ورکړه ای بنده وی زه اوس د خدای نه سوال وکړه، الله به دې سوال پوره کړي. د دعا د قبلېدو دپاره درود شریف ذریعه و وسیله ده. مخکې درود شریف، بیا دعا، بیا وروستو درود شریف، نو خدای پاک به دله قبوله کړي. مخکې د خدای ثنا ووایه، درود شریف هم ووایه، د هغې نه پس دعا وکړه، بیا ورپسې درود شریف ووایه، ستا دعا به خدای پاک په دې باندې قبلوي. او رسول الله مبارک ډېر لوی ترغیب د درود شریف ورکړی دی چې په ما درود وایه. بانګ چې ویلی شي، بانګ د بانګ نه پس او د اقامت په منځ کې الله دعا قبلوي. ګورې وروڼو ښه ستاسو دې ته توجه نشته، دا د دعا د قبلېدو قیمتي ټیم دی. نو دې کې یو دعا څه ده چې بانګ ووایې نو ته څه وایې؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة. دام درود دی، فضیلت ورکې، هغه مقام والا ورکې چې ستا ته نږدې دی. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، او هغه مقام ته ورسې پروردګاره چې تا ورسره وعده کړې ده چې مقام د سفارش دی. حضور پاک فرمایي، رسول الله مبارک وی چې په کم مجلس کې یو سړی ناسته وکړي او دی پکې په رسول الله مبارک درود شریف ونه وایي، نو دی به بیا افسوس کوي د قیامت پر ورځ چې ارمان په دې مجلس کې مې په حضور پاک درود شریف ولې نه دی ویل. حاجت خدای پوره کوي که دا صاحب د دلائل الخیرات نه دی، دا یو کتاب یو عالم لیکلی دی او ټول پکې په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود شریف دی. هغه په داسې انداز لیکلی دی چې د روزانه د هرې ورځې جدا درود شریف دی. نو هغه لیکلی دی د دې کتاب د لیکلو متعلق دا مې ولې ولیکه. یو ځای کې روان وم، یو شاړه علاقه وه، تږي شو، یو ځنګل ته ورغلم، اوبه نشته و، چې مې وکتل یو کوی مې ولید. بس خوشحاله شوم چې ورغلم، کوی کې اوبه شته خو بورقه نشته. بعد یو بورقه وغورځېږي یا څه وشي، خو زه انتهایي تږی یم او اوبه راته ښکاري خو څه انتظام نشته د اوبو د رایستو. وی یو جینۍ و ماشوم و ګډې چیلې سرولې په دغه میدان کې. وی چې ما ته یې وکتل، ما ته وی کاکا ولې؟ ما یې بچې تږی یم، اوبه که در سره یا بورقه در سره چې زه پرې ځان له اوبه راوباسم. وی ما ته ویل که بابا جي زه به دله راوباسم. وی هغه ماشومه جینۍ راغله او د کوي په غاړه ودرېده. ما وی دا به یا دې سره بورقه به وي رو به یې باسي. وی چې ودرېده وی سالپازې وي او چوپ یې کړې. وی اوبه را روانې وې، راتلې 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 او دا کوي سر له راورسېد. وی ما ته وی سکه بابا جي وبه، یا خدایه بس لپو باندې مې ته اوبه وڅکلې. وی کار وشو ما وی او وی بیا سالپاز وی چوپ یې کړې، هغه اوبه واپس تلې تلې او خپل ځای له واپس ورسېد. هغه ماشومه مې کلکه راونیوه، بچې انسان یې که پیری یې؟ وی نه بابا جي زه خو انسان. دا دې څه چل وکړه؟ څه جادو دې زده دی؟ څه دې زده دي؟ یو ټکي سره اوبه د کوي سر نه رالې، یو ټکي سره واپس لاړ. وی بابا جي دا خو څه خبره نه ده. یو ځل په لاره روان وم او یو مولانا صاحب و یو استاد جي بیان کو، تقریر یې کو د درود شریف فضیلت یې، او دا ټکي پکې وي چې څه دی اجتي درود وایه خدای پاک به پوره کوي. نو بس زما چې څه حاجت وي نو هغه پوره کېږي. اوس دا ستا حاجت و، ما مقه درود شریف ووایي، هر درود چې دی او به سر له رالی او بیا مې واپس لاړ. ګوره خو دې سره دا روحاني اسباب چې څومره دې سره مضبوط یقین له ګورې ضرورت دی. مادي اسباب یقین نه غواړي. لکه یو سړی دی تږی دی اوبه وڅکلې، که د پې عقیده شته او که نشته تنده به وله ختموي. یا یو سړی دی هغه ګولی واچوله پینډال یو دوه، نو که د پې یقین شته او که نشته نو خوله به ترې وباسي. یو روحاني اسباب دی، د هغې اصل مقصد جدا دی. دا چې مونږ یې کوم یادو دی مقصد ثانوي دی، دویم دی. نو دا به مضبوط یقین به ساتې، کلک یقین به ساتې، نو بیا به خامخا فایده ورکوي. ولې حضور پاک چې فرمایي چې فاتحه کې شفا ده،
او د فاتحه یو نوم سورۃ الشفاء هم دی. نو تا خو ډېر خلک دی فاتحه لولي او جوړیږي نه. مولایان صاحبان ټولې لولي فاتحه په ځان یې چوپ کوي نه جوړیږي. دا بنوي چې پیغمبر دروغ وای عیاذا بالله اخو ټیک وای. او دا شوی دی ابو سعید خدری رضی الله عنه فاتحه باندې یو کس دم کړی دی مار چیچلی و یا لړم او خدای پاک پہ جوړ کړی او پیغمبر مبارک کی صفت کړی. خود دا روحانی شی دی کلک او مضبوط یقین غواړي چې دا د پیغمبر مبارک وینا ده او چې زه حکم نو الله پاک به خامخا شفا ورکوي. نو دا د درود شریف برکت مې راته ووایي. په دې حیات الحیوان کې یو واقع لیکلې ده، سند یې ورسره ذکر کړی دی. سند یې د درجې د حسن دی. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرمائے دا اغا صحابی دی کہ حضور پاک لبے قرآن لکا وحی بے لکلا وی پہ اولار باندے روانو زوما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے او صحابہ و سر دی یو باندے سیر آگی او اغا پا اوخ باندے سورو نیغ راغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خدا باندے سیان خدا آدابو نا پورا نی خبر وی خروستو لگ لگ آداب زده کړی دي. نو هغه خپل باندې سي توپ کو आवाज هم کو او نیغ راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا مونږ وته راتاو شو چې دا باندې سي دي. صحابه وی مونږ به دې باندې سیانو ته خوشالي دو چې خيار باندې سي راشي او د حضور پاک نه تپوسو کی مونږ به خوشالي دو ځکه بعد تپوسونه به مو شرمیدو نه بم شکول یریدو به نه بم شکول او پیغمبر مبارک به باندې سیانو ته نه خپه کېده نه غوسه کېده. نو مونږ به پرې دې به تپوسو کی نو مونږ به جواب ور مونږ ته راغون شو. وی چې راغون شو یو کس راغی دغه علاقې د دې زمکو څوکیدار شان دی چې څنګه راغی رسول الله چاره تپوسو کو دا څوک دی دا د خدای پیغمبر ها زر راغی چې راغی نبی علیہ السلام ته وی دا باندې سي سره چې دا اوخ دی دا زما دی دا ته مال وال دې زمان غلا کړي وی اوخ لګیا دی او بران کې دا خبر او کړه اوخ بران له شروع کړ هغه خپل چغه او بران له شروع کړي. وی رسول الله مبارک مونږ ته تاسو چپ شه دا اوخ ما سره خبره کوي زره د خبرو ته غوږی وی چې اوخ بران دی والا چپ شو. وی رسول الله مبارک هغه سړی ته وی چې ته دروغ وای ته دروغ جنې دا اوخ ستانه دی دا د باندې سي دی ته دروغ وای بالکل دروغ جنې. وی ځکه چې دی اوخ ما ته په خپل وای چې دا سړی دروغ وای او چې دا کم باندې سي را باندې سور دی دا مثال مالک دی. دا د حضور پاک معجزت شوست. هغه ته زه نیغ دا په پردو اوخانو باندې دعوی کې خدای باندې سي ته وای چې بچی تاسو کې د کم ځای نه راغلی. وی زه خو مسلمان یم زه مؤمن یم پتا باندې غایبانه مې ایمان راوړی دلته اوس څنګه راغلی. وی زه پتا ما د چا نه اورېدلی دا حدیث مې ستا غایبانه اورېدلی دی چې څوک په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود شریف وی نو هغې کې ډېره زیاته فایده وی زه روزانه بل څه نه کوم خو په تا درود شریف ویم بل مې څه نه دي زده بس خپل مونځ کوم چې څه مې ستا د ملګرو نه اورېدلی دی خپل مونځ کوم او بل مې اسم نه دي زده بغیر د درود شریف نه. نو وی زه اوس ناست وم هغه خپل پټي کې مې په دې اوښ کار کوم نو په ما خوشبو لګېده په ما ناشنا خوشبو لګېده او خوشبو را دې د طرف نه را روانه وه. نو ما وی چې زه ورځم چې دا خوشبو د څه ده دې علاقه کې خو داسې قسمه خوشبو ما چېرته نه ده لیدې لکه چې دا ده. ویا خوشبو پسې را روانم نو ته مې ستا ملګري مې ولیدل خوشبو تا نه روانه وه. نو ما تپوس وکړه د هغه ملګرو نه نو وی دا حضور پاک مبارک دی. نبی علیہ السلام ورته فرمایا دا ستا دا ملاقات چې ما لراله او دا زما خوشبو چې پته ولګېدله او د اس چې ستا دپاره د اوښ چې ستا دپاره ګوی وکړه دا ستا د دې درود شریف برکت دی. د مارونو تاسو دینا د علامه دمیری رستو لیکلی دي وی دینا معلومیږي چې درود شریف یو فضیلت او برکت دا دی چې د قیامت پر ورځ به دا درود شریف هغه چاله چې څوک یې وی د خدای په دربار کې ګوی کوي
مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ پد فضائل درود کی او بلا واقعی لکلی دا اڑی راجیبه دا یو سړیو او هغه پلار سره روانو د بیت الله شریف حج لا پلار باندې یو ځای کې دا پلان نه جوړ شو اخو پیاده قافلې وې گاڑی ماڑی خونو پیاده قافلې وې قافله ته لاړه چې مونږ خو تا ته نشوي سارې دی او لکه به د پلار دا خدمت ته وکړه او بس خپل وطن ته واپس لاړ شه ځکه چې حج درته نشي تللی بیا قافله درته مونږ هم درته ډېر ورځې تېرې کړې نو نشوي سارې دی نو ته به خپل وطن ته واپس دی وي قافله رانه لاړه او دا یو دشت و بیابان کې زما پلار نا جوړو ما ولتی مرداری کوله خیر بالاتفاق دا چې زما پلار هلته وفات شو مړ شو چې مړ شو خدای دې پلار سره وسوکم ما پې څادر واچو مخ مې وله پټ لاړم نږدې کلي ته خوا کې کلي ته چې راشي خلک راشي چې ما سره دا پلار سنبال د کفن شو د قبر شو د جنازه شو دې خو زه داسې نشم ګرځولی او نه خپل وطن ته وړی شم وی په پلار مې سامان واچو ما خپله کډه کوډه پرېښوده ډېر خپه وم چې په سفر کې درته پلار مړ شي ډېر ګران کار دی او بیا چې څوک د سره ویم نه او پلار هم خوږي وی خلکو ته مې ووایي چې زما مسافر یم او حج ته روان وم د بیت الله شریف د پلار سره او پلار مې ناجوړه شو قافله رانه لاړ او پلار راته مړ شو تاسو د خدای په خاطر ما سره مدد وکړئ زما پلار له غسل ورکول قبر کنیستل او جنازه هغې وي دا خو د ثواب کار دی موږ مسلمانان یو کوم ځای دی پلار هغه ځای ځه ته ځه او موږ سامان رالو بیلچې چارې چې دله قبر وکنه وی زه رالم پلار نه وی چې رالم ډېر غمجن وم وی چې د پلار نه مخ نه مې څادر لر که چې مې وکتل د پلار مخ مې بدل شوی او مخ یې د خر ګرځېدلی بس یو حیبت را باندې راغی هلته پرېوتم یو بېهوشي را باندې راله چې خدای پاک اوس به خلک راځي چې ته انسان نه موږ راوغوښتو که خر نه دې راوغوښتو دا خو زما د پلار غټه بدنامي راله بېعزتي راله دا سره به کوم څه دا خلک به ورسره څه کوي دا به راسره څوک قخ کي به دا سوچونه او فکرونه او دا چې دلته شکل بدل شو نو خدای قبر او قیامت کې به ورسره څه کوي دغه بېهوشۍ حالت کې چې ګورم رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ملګري ورسره دي ما ته ولې پریشان زه ورته اوس دې خوب دې بېهوشۍ حالت کې ویم د الله رسوله دغسې زه پلار مې حج ته روان پلار مې ناجوړه شو قافله رانه لاړه پلار مې راته لار کې مړ شو ما وله خلک راوغوښتل او د هغه مخ د خر ګرځېدلی د سره څوک وی کم دی پلار دی مې دغه دی اوس دې بېهوشۍ کې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مبارک لاس راواغېسته زما د پلار په دې مخ یې راښ کړ چې راښ کړ مخ یې واپس سمم شو او د مخکې نه خشته ښکلې شو ما ورمنله کې د الله رسوله دا خو تا ما سره ډېر لوی امداد وکړ تا خو ما سره ډېره لویه ښېګړه وکړه زما پلار خدای پاک ستا په دې لاس سم کړ تا ته څه پته ولګېدله وی ګوره زه ستا دې پلار له راغلی یم تا ته څه پته ولګېده وی ستا دا پلار ډېر ګناهګار و د خدای دا خدای رونیوه د حضور پاک د امت نه دا مسخ چې دا مخ بدلیږي شکلونه دا من حیث العموم خدای په پیغمبر په دعا ختمه کړې ده خو په یو یو کس کېږي امت من حیث الامت مخونه به نه بدلیږي لکه څنګه چې د مخکې قومونو نه چا نه بیزوګان شادوګان جوړ شو او د چا نه خندیران جوړ شوي خو د یو کس داسې د بل د یو مخ بدلیږي به نو ستا پلار ډېر ګناهګار ډېر انتهایي دا راته یو فرشتې ووې ډېر ګناهګار نو روزانه به د درود شریف وې او ما له به فرشتې ستا د دې پلار درود شریف را رسول حدیث شریف کې هم دقسې راځي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام دا خدای فرشتے مقرر دی دا بل فضیلت وګوره خاص دې د پاره الله مقرر کړی دی چې کوم ځای درود شریف او څوک سلام په حضور پاک وای
درود هغه پیغمبر مبارک ته رسوي. او حدیث شریف کې طبرانی په معجم صغیر کې دا حدیث ته چې سو ته وای دا ټکي وره پیغمبر مبارک ته وای اے دا